السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو کتونکو، ستاسو کوربه ګل رحمان یم. د نهت سټوډیو نه ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نبی صلی الله علیه وسلم دعوت پیش کو، چا پی ایمان راوړ او چا انکار وکړو. چا چې پی ایمان راوړ الله تعالی کامیاب کړو، او چا چې انکار وکړو هغه الله پاک رسوا او ذلیل کړو. همدغسې په مختلفو طبقو کې د حدیثو انکار شوی دی په مختلفو طریقو سره. نن سبا هم دا مسله ډیره مشهوره ده او دا سوشل میډیا باندې د انکاري حدیث ډیر زیات ترویج روان دی. ان شاء الله زموږ موضوع خو دا د طهارت په هغې باندې به ان شاء الله خبره کوو. خو شیخ صاحب زموږ سره ناست دی، ابو حماد صاحب. نو د دې نه ان شاء الله لږ تپوسونه کوو د انکاري حدیث په حوالې سره. شیخ صاحب، نن سبا د دې انکاري حدیث ډیر زیات ترویج روان دی او خلک په مختلفو طریقو د حدیث نه انکار کوي او باقاعده دلایل پې پیش کوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. دا د انکار حدیث دا فتنه جی چې نن سبا دا دومره غټې مجموعې مخې ته دا انسان راپاسي او دا چې دی انکار کوي د دې خبرې نه، او دا وایي چې یاره دا خبره کول چې اسناده صحیح یا صحیح الاسناد، دا وایي فتنه ده. صحیح. دا وایي د دې دور غټه فتنه ده. شیخ صاحب، په دې خبره د اسناد صحیح د عوام لږ پوهه کول غواړي چې دا مسله څه ده، بیا د هغې وروسته تاسو که یعنی هغه سړی د هغې مقصد دا دی چې کله مونږ محدثین را لګي صحیح حدیث چې دی د ضعیف نه جدا کوي، مونږ ته وایي چې اسناده صحیح د دې حدیث چې سند چې دی صحیح دی، یعنی دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی، په دې باندې باید مونږ عمل وکړو. هغه وایي چې دغه خبره کول چې اسناده صحیح دا وایي یوه فتنه ده او غټه فتنه ده. وایي نو زه دا وایم چې یاره دغه انسان آیا په دې خبره کې چېرته سوچ کړی دی؟ دا خو چې دی دا هغه انسان دا خبره کولی شي چې هغه بالکل په نشه کې وي، هغه په هوش کې نه وي، بالکل جاهل وي. یعنی جاهل انسان دا خبره کولی شي، یا هغه انسان چې هغه چېرته عقل نه وي. یو انسان چې ځان علم ته منسوبوي هغه څنګه دا خبره کولی شي؟ صحیح. یعنی اهل علمو چې دا دومره کوششونه کړي وو، دا دومره محنتونه یې کړي وو، دا دومره اصول او قواعد هغوی کېښوده، علم مصطلح الحديث، علم الرجال، علم العلل، دا ټول علوم مونږ راواخلو چېرته اوبو ته یې ورولو. یعنی د دې بیا څه مقصد شو؟ د دې خو همدغه مقصد دی چې دا علوم چې څه دي دا هسې یو عبث علوم دي، د دې نه چې دی هېڅ فایده، د دې چې دی هېڅ فایده نشته دی. نو چې دغه د عبث شو بیا خو حدیث هم لاړ او د منځه ووتل. یقیناً د احادیثو نه چې دی بیا رشخند جوړ شو. ابن سیرین رحمه الله فرمایي چې دا علم چې دی وایي دا دین دی، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تاسو وګورئ چې دا دین تاسو چا نه اخلئ. همدې وجه نه چې دی هغوی به تثبت کولو، هغوی به چې دی دا کوشش کولو چې دا احادیث د هغه چا نه واخلي چې هغه موثوق وي. بالکل هر چا نه به هغوی احادیث نه اخسته. صحیح. نو هغوی چې دی په دې لاره کې ډېر زیات محنت کړی، اوس دی راپاسي وایي چې نه دا خبره کول چې اسناده صحیح دا وایي چې دی هسې یو فتنه ده. یعنی معنا مقصد دا شو چې یاره دې کې باید مونږ د احادیث صحیحه او د ضعیفو باید هیڅ تمیز ونه کړو، او چې تمیز ونه شو خو لاړو، دین خو زموږ د لاسه بیا لاړو، دین خو بیا پاتې نه شو. بالکل. نو دا انسان چې دی همدغه شانته یو بل دی، هغه هم چې دی د بخاري او د مسلم په حدیثو کې چې دی هغې طعن کوي، نقد پرې کوي، په بې شرمۍ سره د بخاري او د مسلم دغه احادیث چې دی هغه نقل کوي او یعنی په هغې باندې اعتراضات کوي، چېرې دا حدیث دا چې دی د عقل نه مني، دا حدیث چې دی قرآن نه خلاف دی، او هغه حدیث چې دی بیا رد کوي، هغه نه چې دی د عقل نه خلاف وي، نه د قرآن کریم نه خلاف وي، خو لیکن د دې د فهم نه هغه چې دی خلاف وي. د دې انسان په ذهن کې شیطان یو وسوسه اچولي، هغې نه چې دی خلاف وي، نو هغه حدیث چې دی بیا رد کوي. صحیح ده. نو مقصد دا دی چې دغه خلک چې دي، کم خلک، زه خو دې عوامو ته هم حیران یم، خصوصا هغه خلک چې کم دی فالوور په سوشل میډیا کې، هغه خلک چې کم مطلب په کالجونو کې هغوی چې دی سټوډنټان دي او هغوی ته چې دی الله رب العزت یو حده پورې پویه ورکړې. زه خو هغې نه چې دی زما دا ګیله ده چې یاره ځکه تاسو سره یو شرعي علم نشته دی، الله تاسو ته یو شرعي علم نه دی درکړی، کم از کم الله تاسو ته عقل خو درکړی دی، کم از کم الله تاسو ته یو شعور خو درکړی دی، دومره خو تاسو فهم لرئ چې یاره یو شي نه چې ټول امت د هغې نه فارغ شوي، د بخاري او د مسلم هغې قصه خو ختمه ده، په هغې باندې خو ټول امت چې دی متفق دی چې په اصح الکتب بعد کتاب الله هغه بخاري او مسلم دی. د الله د کتاب نه وروسته صحیح ترین کتاب چې دی هغه بخاري دی او مسلم دی. نو که چېرته تاسو سره د شریعت هغه علم نه وي،
نو دومره یو عقل خو تاسو سره شته دی چې یو ټول امت په یو شي باندې متفق دا خبره ډیره مشهوره ده چې د قرآن نه پس بخاري او مسلم ټول بخاري او امت مسلم په یو شي باندې متفق دی جی او بیا چې دی هغه د امت خبره تاسو پرېږدئ او یو جاهل انسان پسې ځئ بخاري او مسلم باندې ټول امت چې دی متفق دی په هغې کې زه تا ته صرف یو قول شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې واتفقت الامة على ان جميع ما فيهما من المرفوع المتصل صحيح وان من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين شاه ولی رحمه الله فرمایي چې واتفقت الامة ټول امت اسلامي په دې باندې وایي متفق دی على ان جميع ما فيهما من المرفوع المتصل صحيح په دې بخاري او مسلم کې چې کوم مرفوع متصل حدیثونه دي هغه بالکل صحیح دي په دې باندې ټول امت متفق دی وان جميع ما فيهما من المرفوع المتصل صحيح وان من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين هغه فرمایي چې او څوک چې د دې دواړو د کتابونو سپکاوی کوي فهو مبتدع دغه انسان چې دی وایي مبتدع دی متبع غیر سبیل المؤمنین دا د مسلمانانو په لار روان نه دی وایي د مسلمانانو نه علاوه په بله لار روان دی یعنی مسلمانان په یو لار روان دي دا چې دی په بله لار روان دی د مسلمانانو ډلې نه سیټه شوی دی نو مونږه آیا داسې د دې ټول امت خبره ومنو که د دې جاهل خبره ومنو زما دې په الله باندې قسم وي که دغه انسان ته چې سړی دومره وایي چې ورته وایي چې یاره یو لس احادیث د متن او د سند سره تیر که والله که هغه لس حدیثه ورته یاد دي لس حدیثونه ورته نه دي یاد او هغه چې دی په امام بخاري باندې چې دی هغه طعن کوي زما دې په الله باندې قسم وي چې هغه اسناد په حفظ سره خو پرېږده همدغه شانتې ورته بخاري کې د یو لس احادیثه والله که د هغې متن په صحیح عبارت سره دا انسان ووایي والله که چېرته هغه خبرې چېرته د اهل علم وي د علمای نه چې دی هغه شکل د اهل علمو دی هغه مونځ چې دی مونځ داسې لکه دی چې مونځ کوي هسې ټونګې لګوي دا د نبي صلی الله علیه وسلم مونځ دی او دا راپاسي سکون هسې ټونګې وایي مونځ خو داسې نه وي دا د نبي صلی الله علیه وسلم مونځ دی دا خو نبی صلی الله علیه وسلم مونځ نشي کېدی دغسې مونځ ته خو نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې صلي فانک لم تصلي دا مونځ نه دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي نو زما مقصد دا دی چې دغه عوامو ته زما دا درخواست دی چې ګران ورونو که تاسو ته الله رب العزت یو شرعي علم نه دی درکړی دومره عقل او شعور خو الله تاسو له درکړی دی چې د دې سړي تاسو وګورئ چې یاره څه شی د سنتو مطابق دی ظاهري شکل مطلب کوم شی د دې چې دی هغه د اهل علمو دی او بیا چې دی مونږ ټول د اهل علمو هغه خبره پرېږدو د امت اسلامي هغه ټول د علماو هغه خبره پرېږدو دې سړي پسې روان شو دغه جاهل پسې روان شو چې کوم انسان خپل ځان هم نه دی پېژندلی رحم الله امرأ عرف قدر نفسه الله دې رحم وکړي په هغه انسان باندې چې هغه د خپل ځان قدر وپېژني دی چې د خپل ځان قدر نه دی پېژندلی همدغه رنګې دا خبره کول چې یاره والله صحیح الاسناد دا چې دی وایي فتنه ده نو دې سړي نه زما دا پوښتنه ده چې آخر ته د چا یعنی دا قول چې تا وکړو دا د خپل خېټې نه وکړو که تا نه مخکې دا خبره چا کړې ده ته د چا په مذهب آخر روان یې ته خو ځان ته دا وایې چې یاره زه حنفي یم نو څنګه ته حنفي کېدی شي امام ابو حنیفه رحمه الله خو دا فرمایلي و چې اذا صح الحدیث فهو مذهبي کله چې صحیح حدیث تاسو ته رالو دقه زما مذهب دی او ته وایې چې دا فتنه ده